الحمدلله په دې مونږ ته فخر دی. یو سنت د رسول الله ما ته وښایه داسې ان شاء الله چې قره د رسول الله علیه السلام سنت یو زه پې عمل ونه کړم، او تا ته به داسې سنت د رسول الله وښیم چې قره سنت به مقابله کې به صرف تاویلې ماویلي، ته به تاویلې او ماویلې باندې عمل کې، د رسول الله په سنت به عمل نه کې. ولې یله جي ما د تنظیم نه وباشي، یله جي زما دلش خرابېږي، یله جي ما نه کلي کې خلک خفه کېږي. یاد ساته ما نه امامتي ځي جي بیا مقتدیان چې کوم دی نو پیشې نه لاکوي. دا ډېر لوی ایمان غواړي. د چا چې دومره ایمان دی چا د محمد مصطفی په سنتو باندې ولاړ دی او غیرت پې کوي، د دې ملګرتیا پکار ده که د دې مخالفت پکار دی؟ اے خلقو سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ، طبقات د ابن سعد 5 جلد صفحه 218، سیر اعلام النبلاء د امام ذهبی غم جلد صفحه 84 کې لیکي ابو ذر غفاری ته پیغمبر علیه السلام خپل دین وښودله، ورته وفرمایل چې اے ابو ذر بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام ګورې لا ډېر کمزوری دی، دا زما سنت دي او زما سنتو ته مقابله کې خلکو ډېر خلکو درولي دي، په دې داسې ډایرکټ عملونه کې مشکل کې به پرېوځي. هغه وایي چې ما ته د رسول الله سنت میلاو شو، غم یې مه کوه، زه به په بانګې دوهل وام. دې ته کلک وابي وایي، صحیح ورته کلک وابي. الحمدلله وای زما نسبت د امام ابو حنیفه سره دی، الله دې ښه ساته. وای زما مسلک او زما نسبت د امام شافعي سره دی، الله دې ښه ساته. خو ما هم د چا نه کم مه ګڼوه، زما نسبت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وای جی ټیک د محمد رسول الله سره زمام دی، خو زه متقدمین او احنافو کې زما اکابر علماء دیوبند دي. وای بیا هم در نه ګټم، ستا اکابر دې تا ته قربان شي، زما اکابر دي اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. الحمدلله موږ د دلیل په باب کې رچانه رستو نه یو پاتې شو، کنزل او پروپاګاندا بس دا ځنې خلکو سره مناسب دي، موږ سره دا شیزونه خوند نه کوي. هغه شرح جامع د علماو کتاب پیژنې، مولانو کتاب دی، ځینې کتابونه صرف د مولایانو خیخي خبرې کابلیانو خبره کتابو ډېرې خیخي خبرې لیکلي دي. نو هغه کتابو کې لیکلي دي وی لولا الشعر بالعلماء یزري لكنت اشعر من لبیدي. مونږ ډېرو خبرو جواب کولی شو، خو بس دا مونږ سره مناسب نه دي. ابو ذر غفاری چې لاړ خانه کعبه کې ودرېد او د محمد رسول الله علیه السلام راوړل شوي دین د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اواز یې ولګو چې وی لګو د محمد مصطفی د اطاعت اواز، د الله د وحدانیت اواز. تاریخ اوراق پڑھاو کا ابو ذر غفاری اغه لوی ځوانه والا سړی، د درون خاندان والا سړی، خلکو راو غورځو. اے خلکو دا ابو ذر غفاری دی، دا وړو کې سړی نه دی. قرآن دا هغه مدح کړی دا، محمد مصطفی دا هغه مدح کړی دا، لوی جلیل القدر صحابي دی. خلکو راو پرځو، عتبه دی پیره پاسا، شیبه دی پیره پاسا، خلکو لته ورکول شروع کړو. اے خلکو چې دا زما او ستا حال وي، قسم پر رب دی دا خو تاریخ ویلی شي، دا خو قلم لیکلی شي. د دې درد ابو ذر غفاری ته پته ده، د دې تکلیف ابو ذر غفاری ته پته ده چې هغه په سر باندې لته خوړلې دي. دا فتح ابو ذر غفاری ته ده. دا ابو ذر غفاری ته پته ده چې هغه د الله د توحید او د محمد مصطفی د رسالت आवाज کوي. تپوس ته وکړه د هغه یو لته په سر لګي، بل لته په سترګه لګي، د سترګو د پوزو د سر وینو کې پته نه لګېده چې دا څوک دی، د لاندې پروت دی. اے خلقو دی دین د پاره د ابو ذر غفاری د قربانو ضرورت دی. ابو ذر غفاری د مشر دی، خو د هغه سنت ژوند کولو ته نه تیار. پر رب مې د قسم وي که دا خلک زمونږ دا ویني داسې توی کی لکه د ابو ذر غفاری چې توی کړی دي، که دا خلک مونږ داسې مجروحه کی لکه سیدنا بلال چې مجروحه کړی دی، که دا خلک مونږ داسې اوچوي لکه سیده سمیه چې چولې ده. پر رب مې د قسم وي د محمد مصطفی د سنت مقابله کې مونږ د زړه نه د محمد مصطفی د سنت مینه نشي ایستی. انشاءالله په دې به کلک یو که نه به یو کلک. مونږ ته غیرت حاصل دی د محمد مصطفی په فرمان.